إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. دين اسلام عزت مندو مسلمانانو، الله رب العالمين ډیر رحم، ډیر کرم، ډیر احسان په موږ او تاسو باندې وکړ چې ډیره بهترینه ورځ په موږ او تاسو راوسته. د رب العالمین د طرفه د خوشحالۍ ورځ ده. الله رب العالمین دا د خوشحالۍ دپاره رالیږلې ده. مختصر یو دوه درې خبرې کول غواړم. صرف په دې کې د رسول الله علیه السلام زندګۍ ته صرف وګورئ. لنډه خبره ده بس د هغه زندګۍ ته وګورئ چې څنګه په رسول الله علیه السلام باندې دا ورځ تېره شوې وه، څنګه یې په خپل ځان تېره کړې وه. هغه شان دا ورځ په خپل ځان باندې تېره کړو موږ او تاسو. په دې کې هغه کار موږ او تاسو ونه کړو کوم چې د رسول الله علیه السلام د طریقې خلاف دی. کم کار چې موږ او تاسو زموږ شریعت اجازه نه راکوي، که هغه فضل خرچي ده، که هغه بېحیایي ده، که هغه نور داسې د دین خلاف اعمال دي چې هغه موږ او تاسو په دې کې ونه کړو. ډېر ځوانان په دې ورځو کې هغه طرف ته متوجه شي چې هغه د دین سراسر خلاف کاري، د دین دا کړی دا د خپل غاړې نه ګزار کړي، داسې سوچ او ګمان کوي چې نعوذ بالله زه د الله د ګرفت نه ووتم. نعوذ بالله. د رمضان میاشت تېره شوې ده، د هغې د اعمالو د قبولیت اثر به په تا باندې دی چې کله ته دې نه وروسته هم ته دا اعمال جاري وساتې، او که نه داسې نه وه. او د رسول الله علیه السلام په مخالف هم دا ورځ تېره کړه. دا ورځ به هم تېرېږي، یو ورځ به دوه ورځې به یو ګنټه دوه ګنټې خپل مال ضایع، خپل دین ضایع، خپل هر څه ضایع. دې خبرې خاص لحاظ پکې وساتئ چې خپل مال بې ځای ونه لګوئ، خپل بدن بې ځای ونه لګوئ. هغه عمل در نه پکې صادر نه شي، رسول الله علیه السلام په دې باندې خفه شي. هغه کارونه پکې وکړئ چې الله رب العالمین پې خوشحالیږي. خپلو کې یو بل ته معافي وکړئ. کم خفګانونه، کم پریشانۍ، کم تکلیفونه، کم مصیبتونه، جنګ جګړې راغلي په خپل مابین کې، هغه ختمې کړئ د دې ورځې نه. دا هغه ورځ ده چې په دې کې ختمېږي، ګوره بیا وروسته نه ختمېږي. د دې ورځ کې چا یو بل ته معافي ونه کړه، بل داسې ورځ د خوشحالۍ د مسلمانانو دپاره نشته. هر طرف نه مسلمان ته غم، هر طرف نه مصیبت، هر طرف نه پریشانیو ته متوجه ده. دا یو ورځ د رب العالمین د خوشحالۍ رالیږلې ده. دې خوشحالۍ ورځ کې بیا پته نه لګېږي چې دې ګنټې او د دې منټ نه وروسته څوک ژوندي دي څوک مړ دي. رب العالمین دپاره یو بل معاف کړي، الله رب العالمین به تاسو معاف کړي. د یو بل ته تګ راتګ وکړي، دا خپلولي وپالئ په دې ورځو کې. که دې ورځو کې چا ونه پالله بیا وروسته نه پالل کېږي. د شریعت لحاظ پکې وکړي، داسې خپلولي کې دومره ازادي مه کوئ چې د شریعت د حدودو نه پکې دا ورپورې وځئ د هغې نه. د شریعت د حدود لحاظ پکې نو هر سړي ته دا پته شریعت حدود څومره دي، هر سړی په دې خبره باندې ښه پوهېږي. اوږدې خبرې کول دا غرض مې نه دی. الله رب العالمین دې زموږ او ستاسو دا ټوله د ټولو دا ورځ مبارکه وکړي. تقبل الله منا ومنکم صالح الاعمال كلها.